عزتمنو ډېر افسوسناک خبر دی چې نن په ګمده تحصیل انبار د اوبو غټه ټینکۍ راغورځېدلې وه چې د دې کې د 3 کسان د تونو زامن پکې قتل شوي وو چې دا ټوټل په دغه ټینکۍ نه لاندې 7 کسان ګیر شوي وو چې عزتمنو چې دا څوک او دا څنګه ګیر شوي ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوس د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. ګمتې تحصیل انبار کې د اوبو غټه ټینکۍ راپرېوتې وه چې 7 ماشومان ترنه د لاندې ګیر شوي وو او 7 واړه ماشومان وفات شوي دي. عزتمنو دې کې ریحان خان وال د کومندان چې د 12 کالو ماشوم و. دویم نمبر اماد الله وال د کومندان چې د 6 کالو و. دریم نمبر فرمان الله وال د پارس خان چې د 8 کالو و. څلورم نمبر نفیسه د حکیم الله لور و چې د 8 کالو و. وجیخه حکیم الله د 6 کالو لور و. مروه د حکیم الله د 4 کالو لور و. اووم نمبر منیبت چې د ګلبدین خان د 15 کالو لور و چې عزتمنو په دې کې دغه 7 کسان په حق باندې رسیدلي دي. او 8م نمبر چې دا پکې زخمی دی فهد وال د کومندان چې د دغه کې عضوي پکې زخمی دي او دوی شهیدان شوي دي. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی داسې د خطرناک ځایونو ته هیڅکله خپل ماشومان لوبو ته مه پرېږدئ. یعنې ټینکۍ شوله ګاډه شولو د سړک په غاړه باندې شولو که نه یې خدای مکړه بیا به تاسو همدغه شانتې د کومندان غوندې په سرو سترګو باندې به جاروي. عزتمنو الله تعالی دې د دوی کورنۍ ته دې د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمنو ننني معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.